الحمدلله دا خو زموږ سالانه مقابله کیږي، هفتوار موږ ځان نه جمعرات پر ورځ واړه دا تقریري مقابله کوي او بیا د هغې نه وروسته چې کله کال اخر شي نو بیا په دې دپاره اخري مقابلې سیسټم کیږي. نو سږ کال هم دا زموږ سالانه پروګرام و، په دې کې تقریبا 22 کسانو حصه اخیستې وه او 12 پکې چې دی د تقریري مقابلې وو، یعنې خطیبانو د خطابت کې مقابله وه او دا نور پکې چې دی څه نظمونه وو، نعتونه وو او څه پکې د حفظ د قرت مقابله وه. نو الحمدلله په هغې کې ښه نمایه کسانو پکې پوزیشنونه واخیسته، لکه څنګه چې ملي صاحب ووایي چې د یو بل نه ښه خو لیکن بیا هم څه خاص کته به اونچ نیچ سره چې دی هغو له قله نمبر یې لږ زیات ورکړي، هر یو زمونږ چې دی مقرر خطیب د یو بل نه ښه الحمدلله. بس الحمدلله دا موږ درېیم پوزیشن چې واخیسته په مدرسه کې، دا مقابلې په سکولونو کې هم کېږي او په مدارسو کې هم، لیکن په مدارسو کې الحمدلله ښه په صحیح طریقې سره چې تاسو نن ول دا عام کسان هم راغلي او دغه ټولو مخلوقات ول چې کوم مقابلې وشوې څومره د بزم طالبان، نو دا په مدارسو کې مختلف شعبې وي، لیکن زموږ د مدرسه چې دا دې کې مختلف شعبې چې د په ټولو شعبو باندې کار کېږي، دا ورته تبلیغ کار هم کېږي د الله په فضل و کرم سره، او بل چې د تقریر مقابله ده نو دا زموږ استادانو دغه طریقه موږ دپاره کړې ده چې تاسو چې دی په هر جمعرات پر ورځ دغه بزم کېږي، بیا په دې بزم کې اخري کال اخر ته یو پروګرام کېږي نو هغې کې مقابلې کېږي. چې دلته داسې قسمه مقابلې ډېرې کمې کېږي او په سکولونو کې درې مقابله منتسبه وي، خو مدرسو دا ځینې بېانتهایي اهم دي. هغه ځکه اهم دي او ضروري ځکه دي او ضرورت یې ځکه دی چې په معاشره کې د خلکو د مدرسې سره انتهایي تعلق دی، د هغو د اخلاقیاتو اوچتولو لپاره په معاشره کې د پرمختګ لپاره کم زموږ علما یا مدارس چې کوم کردار ادا کوي د هغې وضاحت لپاره، د هغې مخکې تو لپاره په مدرسو کې داسې قسمه تقریرونه چې په دغه تقریرونو کې دنده په اخلاقیاتو باندې، په معاشیت باندې او په معاشرت باندې بحث کېږي، معاشره به ورسره ښه کېږي. دا د معاشرې لپاره او دغه د مدارسو لپاره ډېر زیاتې ضروري دي.